دې له سره اکسچینج ډیو راغلی نه دی. د دې وجې نه دا پل هم ډیمیج شو، بندونه هم ډیمیج شو. لکه یا به جوړ شي یا به جوړ نشي. حکومت له پکار ته پوس وکړي چې دا چا پاس کړی دی. دا د سوات روډ تانې بایپاس نه کوز دین ملکړی یونیورسيټي ته سوات پسین جوړ هغه پل دی کم چې 100 میاشتې وړاندې د سړک د مکمل پخلی سره د کلونو مودې تیرېدې وروسته کولاو شوی خراب شوی د ټریفیک دپاره بند کړی شوی دی. خلکو په دې پل باندې کار نه کېدو، د تقریبا 20 کالونو په دې کار شروع خو ته ډېر په سلو باندې دا جوړ شو او اوس چې جوړ هم شو نو ډېر زیات ناقصه دی ځکه چې ډېر زر کال 2 کال په ګاډي نه چلیدلی او دا غینه پسې دی دا اوس خراب شو ډیمیج شو کنه ګاډي په بند شو نو په کار د دې ته پوس وکي حکومت له پکار ته پوس وکي چې دا چا پاس کړی دی او د باندې کا ګاډي زیرا جو ولې د خپل کارکردګي ولې ونه کړ په یو کال کې دا دن ډیمیج شو نو د قوم دونه پیسې تباه شوی ده او پل وس ناکاره دی او خلک ته ډېر زیات تکلیف دی ځکه چې د یونیورسيټي ته خلک پلنډور اتله د تانې ملکن بټخيلي په چکدره بره شو نو پلنډو بدل تراله نو وس هغه چې کوم دی بند شو هغه سي زړه دغه بیا شروع شو نو وس په کار دی چې دې پته وکړي حکومت له پکار دی چې مشران ناټینګ کی چې دا چا جوړ کړی چا پاس کړی دا غوښنه ته پوسو کې دا پل ولې دونه ځل خراب شو. اخره یو لوکیشن جوړ شوی او خلک چکر لم راځي دلته کې پیاده واکم کیږي دا خلک ډیر په دغه باندې کوي خو هغه پل خراب شو به پته نه لګي چې سب مسجل وشو نو د دې وجه نه په وسه ګاډي بند شو خو په دې باندې مخکې هیوی ګاډي هم چلیدلې دي نو کپرس کا یو سیس د هیوی ګاډي د چلولو لکه دغه نه او پاګې باندې د هیوی ګاډي چلیږي کنه لکه کم اس کم دغه بندول پکار دي. د دې پل د کوټې پیلرو د پاسه جوړ بیم ناس دی خو دې نه علاوه د دې پل نور ګاډي هم د پیلرو په مینځ نه دي کې خو دې شوی او دا ښکاری چې د دې د جوړخ په وخت هډو محکمانه نگرانی نه ده شوی چې په روزګالي د یخنۍ موسم جوړوي یخ موسم پاکستان کمی کنه د دې پل داته په یخ ولې مرغلیو د دې چې کم باټم شه پاس دوی کوټې چې خدلې د دې لاندې کم بورونه شي دا ځکه خالی شي نه تشخانو په دې شخانو دی باټم کړو باغې باندې بیا مطلب کوټه یو خجولا اج کله وبوس کورینګ کو دا باټم لاندې وسم به یمنې کا څوک جمدی راشي به 100 راشي نمبر 2 خبره ده چې دا روډ شوی دی د سره خواجه ټیکدار د خادګزه چې دغه پل جوړ کړی دې له سره اکسچینج ډیو راغلی نه دی بالکل د دې مطلب کبي ډنډي اساسي وال ډنګي شوی دی کدی مطلب چې پلمونه شوی دی د دې سره د زما د ازمکه د مطلب را دي چې ابرار انجنیر د ما ویلو ما دا یو ځلو مالک سو غراغلی اسه میزان ہوتے ہوئے ا دې پل تصویرانه استو دا پل به ډټ دی دې سب باجریو کې څه چلو تو غره نو دا په کروڑو روپو دا تانې د سواد پور ډیویژن زموږ د دل دا یو عام استعمال لار و دا نوسټي نو بالکل مطلب چې دغه پیله د اکسنټ راګیر شي انو بردو د انجینرانو د دې پل د کوټای کې ناستو یو وجه د سواد سینا سواد ایکسپریس وې د فیلینګ د فارا شوی اسکیویشن نه یوازې دا پل بلکې نور پلونه هم د خطر سره مخ کړي دي د کرش پلانټونو له او د ایکسپریس وې له دومره کانی لاړل د دې وجه نه د پلم ډیمیج شو د بندونم ډیمیج شو او کخته نورم سکیږي نو هغه هم ډیمیج کیږي ځکه چې دا خو ایروجن کیږي او دغه په خطه ځکانه د دې وجه نه خو چیف جسټس پېښور های کورټ په دې پابندي ولګول چې دینه به نور سپلای نه کیږي خدا ته چې هغه نقصان دی تر رسیدلی و. د سوات روډ تانې نه کوز دین ملکړی یونیورسيټي په سین جوړ دی پل دورانی وجه چې هر صدا تپوس پکار دی چیف جسټس پېښور های کورټ لا د پلټنو لپاره نوټس اخستل پکار دی. سوات روډ تانې نه ملکړی یونیورسيټي رامولې تا راغله پل کوټه چې کمدانو دا خوځېدلې ده اسکیویشن شوی د دې سین ډیر زیات د سوات ایکسپریس وې د لپاره کرش پلانټونو د لپاره خې ټیک ټاک اجازه ورکړل شو او داغه د وجنه هم دا کې دي چې کوټه یا خالی شوی نه مطلب خوځېدلی او د نه علاوه دا